عقل بجنگی وای با چې قبر کې سړی کې خودلی شي نو دا خو په منزله د ګټې دی بیجان دی او بیجان سیز لا لخت را پرې خودو یا دل نور تکلیف ورکول دا خو دی نه محسوسی نو داسې د دې مړي حالت دی نو عذاب د قبر نشته دی دی تش لاش لکه چا عذاب ورکه نسو که ورې نه که نسو نو د قرآن کریم د بلا آیاتونو نه ثابت دی عذاب قبر چې دی دا حق دی او دا ثابت دی ډیرو انبیاء ته رب العالمین ښودلی دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته مر بقبرین دا الله حبیب تیرېدل وشو په دوو قبرونو باندې چې دوو قبرونو باندې تیر شو نو هغې دواړو ته عذاب ورکېده الله ورته کشف وکړو د هغې عذاب نه خبردار کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل وی دې دواړو ته په لویه ګناه کې عذاب نه ورکېږي وما يعذبان فی کبیر معنی دا وه چې دوی نن چې په عذاب کې مبتلا دي نو دوی ته هغه رکوټې ګناه ښکارېدو خو نن پکې په عذاب کې مبتلا دي وی دې دواړو ته چې عذاب شروع دی وی دا یو ته ځکه عذاب شروع دی چې ده به د وړو بولو نه ځان نه بچ کو د وړو بولو د قطراتو نه یا د زناورو د وړو بولو نه یا د خپلو د وړو بولو نه خو ځان به د وړو بولو نه بچ کو نن د هغې وجې نه دی په عذاب کې مبتلا دی او دا دته معمولي ګناه ښکارېده معمولي ګناه نن د هغې وجې نه دی په عذاب قبر کې مبتلا دی او دا بل چې دی یمشي بالنمیمتې وی ده به چغلخوري کوله د عادت دا چې ده به چغلخوري کوله یو ته غوږ یې خیو بل ته غوږ یې خیو د یو خبره راغستې هغه بل ته کړې د بل هغه خبره راغستې هغه بل ته کړې او دوه خلق به د یو بل سره جنگول او دوه خلقو له به اختلاف پیدا کو خاندانونه به جنگول کارې دو چې روغ ځای به یې نه پرېښود او دوه خلق به یې وروستل دا ډېره لویه ګناه ده دا ډېره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي لا يدخل الجنة قطات چغلخور سړی به جنت ته نه ځي دا ډېره لویه ګناه ده ټیک د ته وایي زه خو پټ لګی یم ټیک د ته دا پټې کوه خو داسې یو ورځ را روانه ده چې دا پټې به د الله څرګندې کړي دا به ښکاره شي ګورې هلته به پټې نه وي بیا او داسې رسوایي به دې وشي چې د ټول مخلوق په مخ کې به رسوا شي ذلیله به شي کوشش دا کول پکار دی چې دوه مسلمانان په آپس کې روغ وشي دوه خاندانونه آپس کې متفق شي روغ او صلحه د یو رانې خبرې بل ته رسول او د بل هغه بل ته رسول دا ډېر ناکاره خوی دی الله دې چې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي او دا ګناه کبیره ده او اکثر عذاب قبر بنده ته د دې وجې نه میلاویږي چې د دنیا کې چغلخوري کړي دوه تنه خلق جنګولې او دوه خاندانونو کې اختلاف پیدا کړی نو عذاب قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله کشف وکړو چې دې ته په دې باندې عذاب شروع دی نو